موږ سپین ږیري شوي وو، موږ د خدای تعالی جزانان وو، بیا حکومت زموږ مور و پلار دی. موږ په یو تن پسې نه یو راغلي چې د یو تن پسې راغلي، موږ د دې ټولو خلکو پسې راغلي، دا ټول غریبانان دي، دا زنانه راغلي، دا واړه راغلي دي. موږ بس ته جو معافي وکړئ، معافي وسره چې سره معافي وغواړو وایي بخي که نه بس دی موږ معاف کړئ. زما د جدایۍ ولسم کال دی، 5 بچي دي، ښځه یې ناسته ده. تاسو په خپله فکر وکړئ هسې موږ کوم ګناه کړی سړیه، بس دی معافي وکړئ که نه معافي وکړئ. موږ دې خلک بل نه روښه دي پاکستان خلک دې خلک रिहा करो रिहा करो रिहा करो रिहा करो रिहा करो रिहा करो। زه سید کریم الله د انګلډ اوسیدونکی یم او دا ټول خلک چې موږ راجمع شوي موږ د دې لپاره راجمع شوي چې زموږ د کسانو په دې جیلونو کې په دې د آرمي سره د پولیس سره کم سے کم 12 کاله تیر کړو. زما خپل پلار چې دی، زما خپل پلار د 74 سالو دی، هغه 12 کاله په جیل کې تیر کړو او 12 کاله بعد په آرمي 2 کاله جیل نور وخېجو. یاره دا 12 کاله پکې نه حسابېږي. موږ چیف اف آرمي سټاف ته دا خواست کوو چې الله د رضا لپاره بس ته په دې وړو باندې رحم وکړئ، په دې ماشومانو دغه زنانه راغلي شاته ولاړې دي، په دې رحم وکړئ او د الله د رضا لپاره دا نور را پرېږدئ. هر قسم دغه غواړئ، هر قسم تاسو ضمانت غواړئ موږ یې درکوو. او زمونږ لکه داسې بوډاګان پکې دي یقین وکړه چې هغه ګرځېدی نه شي. زما پلار تقریبا 4 اپریشنې په جیل کې وکړی، نو دا چې په دې جیل کې مړ شي دی به څه کوي؟ د چا په هائی کورټ خلکو بری کړي دي او سپریم کورټ کې سټې اډر راغستی دی، وزیر داخله پرې راغستی دی، هغوی پرې راغستی دی او ودرولي دي. نو د الله د رضا لپاره دا نور دغه دا ظلم او زیاتی بند کړئ او خیر د ضمانت یې تېوالی چې کم یو تن مثال په طور تاسو وګورئ چې هر قسم ضمانت چې تاسو غواړئ ضمانت یې تېوالی دي. دا خپل سختي او تکلیفونه او مشکلات ټول په جیلونو کې دي تېر کړي دي. د الله رضا لپاره نور دا کسان موږ چیف اف آرمي سټاف ته هم دا خواست کوو چې زموږ دا کسان رحم پرې وکړئ. موږ عمران خان صاحب ته، وزیر اعظم صاحب ته هم دا خواست کوو چې رحم وکړئ په دې نورو په دې کسانو، په دې ماشومانو رحم وکړئ. دغه زنانه راغلي په دغې رحم وکړئ، دا سپین ږیري راغلي. نو موږ دا اپیل او درخواست کوو حکومت ته چې زموږ دا کسان چې کم د دې سره په جیلونو کې بند دي دا هائی کورټ بری کړي دي او په هغې به هائی کورټ په بری کولو باوجود دې په موږ باندې تللي دي سپریم کورټ ته او په سپریم کورټ کې په هغه کې زموږ 2 تاریخونه شوي دي او د 2 تاریخونو نه بعد چې کم دی نو په هغې سټی راغستی شوی دی او دا یې 3م دی که 4م کال دی چې هغه کیسونه دغسې بند پراته دي. نو موږ دا اپیل او درخواست کوو چې یا دې دغه کیسونه هلته کې په سپریم کورټ کې سټارټ کړي، جو سپریم کورټ په دغې باندې فیصله وکړي، که ګناهګارو جو سزا دي شي، که بې ګناه نو هائی کورټ خو بری کړي دي. نو مهرباني دې وکړي وزیر اعظم صاحب او چیف آرمي سټاف صاحب او نور اعلی وزیران، هغو ته زموږ درخواست دی دا ماشومانان دي، دا زنانه دي او 14 کاله یې وشو. دا د هغه وخت تصویر دی چې په کم وخت کې نیولی دی. نن د هغه 14 کاله شوي و به هم نه پېژنئ چې دا د هغه تصویر دی. دا د یو ملک قانون نه دی چې یو ملک کې یو سپریم هائی کورټ فیصله وکړي او بیا په هغې باندې 3 کاله سټی، دا په یو قانون کې نشته، د یو ملک په قانون کې نشته. نو زموږ وزیر دفاع صاحب ته دا دغه دی چې هغه خپل سټی اډر ختم کړي او دا څومره کسان چې رها شوي دي دا کسان دې بری کړی شي. حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ملک کی آئین کے مطابق جتنے بھی ملٹری کورٹ کی قیدی بری ہو چکی ان کو بالکل رہا کیا جائے گا. کسی بھی ملک یہ قانون نہیں ہے کہ بری ہوئی کے باوجود ملک کی قیدیوں سالوں سال صلاحوں کی پیچھے بڑی ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب اور اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ہائی کورٹ کی فیصلے پر سٹے آرڈر خارج کیا جائے اور ہمارے بند کو رہا کیا جائے.
نه کوټه لرم او خپله نرم مزدوري مې کوله د کویانو کار مې کاوه زه کوی ته ورځېدلی د ما په دواړو خپلو شیخان پراته دي او زما د 14 کالو زوی بېګناه یې وړی او دی 14 کال دی او زمونږ د کنکو د ډبي څوک نشته مور یې د ډبه بیماره ده د شوګر مې بیماره ده او موږ دغه شانتي وروره خدای په اسره ناست یو که چا سره راغلو یا به وکړو که چا سره نه کړو هېڅ بې څوک د ګډې نشته زمونږ دا مطالبه ده زمونږ د حکومت ته خواسته چې د خدای په خاطر دې شي که مسلمانان یې او ځان ته له کلمې مسلمانان موږ یو وایو لا اله الا الله دا په دې کلمه یقین وکړئ چې دا بې ګناه کسان نه پرېږدوئ اوري او چې خپل مور پلار له راشي چې خپل مور پلار له راشي د چا بچي دي د چا ښځې دي چې هغونه خپل راشي او بس دی او زمونږ هم دا حکومت دی موږ یې منو موږ د دې تابعدار یو او که څه قسمه ضمانت به د دې غواړي موږ ور بیا هم تابعدار یو کولی شو وله خو چې دا کسان زموږ نه پرېښودلی شي دا کم کسان چې د سپریم کورټ رها کړي دي او هغې ته هغو په حق کې فیصله شوې ده دی چې کم دی سټی راغستې ده په سټی باندې څلور کاله وشو کسان یې بېګناه قیدیان یې کېنولي دي زموږ د حکومت نه دا فیل دی چې مهرباني دې وکړي زموږ دا قیدیان دې آزاد کړي کوم چې بېګناه دي موږ وایو چې جرم پې ثبوت کوي سزا ورکوي که د هغې 10 کاله که 15 کاله که 2 کاله که 3 کاله خو نه تاسو وایئ چې جرم پې نشته ګواهیان د سره نشته بې د ټوپک په زور موراله کسان کېنولي دي نو مهرباني دې دا وشي زموږ کسان دې آزاد کړی شي او دا ټول دا ماشومان راغلي دي چا پلار دی چا ورور دی زنانه پکې راغلي د ډېر مور پلار ته پکې هټ اټیک وشو دې وجې نه چې بس دا بچیان یې بېګناه ناست دي او دې سره صدقه نشته ثبوت ورسره نشته نو موږ دا فیل کوو د چیف جسټس نه او د آرمي چیف نه وزیر اعظم عمران خان نه چې دغه په دې قیدیانو دې رحم وکړي دې ته دې افیل وکړي چې دا دې آزاد کړی شي 11 کال د هغه اوس د هغه 15 بچي دي موږ سپین ګیري شوي یو موږ د خدای تعالی جزانان یو بیا حکومت زموږ مور پلار دی موږ ته یو تن پسې نه یو راغلي چې د یو تن پسې راغلو موږ ته دې ټولو خلکو پسې راغلو دا ټول غریبانان دي د الله د رضا لپاره موږ حکومت ته سوال کوو چې تاسو الله مطلب دا دی خو جوړ شوي دی موږ بس یې معاف کړه د خدای رسول په خاطر باندې دا سړي راپرېږدي ټول یو تن نه چې یا 2 یا 10 تره یوه پیره فیصله شوي وخت موږ هغه نه وایو خو هر څه چې شوي دي اوس دا هلکان ټول راپرېږدي او موږ د خدای تعالی غریبانانو ګوره سپین ګیري شوي ته خلک دا زنانه راغلي دا واړه راغلي دي موږ بس ته جو معاف یې وکړئ معاف یې سره چې سره معافي وکړو وایي بخي که نه بس ته موږ معاف کړئ زما د دا 11 کال 15 بچي دي ښځه یې ناسته ده تاسو په خپله فکر وکړئ هسې موږ کوم ګناه کړی سړیه بس ته معاف یې وکړئ که نه معاف یې وکړئ د الله د رضا لپاره خو یو تن نه 2 نه ګناه که شوی دی موږ دې معاف کړئ ټول داسې به ګناه ټوټل کسان دې راپرېږدي د الله د رضا لپاره د الله د رضا لپاره زموږ خبر دې ومنله شي وادي ونی موږ دې خلک بل نه نو خو دې پاکستان خلکو دې خلکو